یو سړی حج کړی دی، یو ځل حج کړی دی. حج په انسان باندې فرض دی خو په جون کې یو ځل حج وکړه، هغه فرض ادا شو. اوس بیا د سره پیسې شته دي، په دویم ځل حج تړه کیږي. نو که د سره خوا کې غریبانان دي، مستحقین خلک دي او ډیر ضرورتمند دي، نو دې دا نفلی حج پرېږدي او خیر دی په هغه غریبانانو دې پیسې ولګوي. په دې به الله پاک اجر ورکي. خو چې کم فرض حق په ده باندې د حج دی، اول به هغه پوره کوي. ربیع ابن سلیمان رحمه الله دا یو ډیر لوی د الله ولی تیر شوی دی. هغه په خپله یو ځای کې لیکي، وایي زه حج له تلم او په لاره باندې د کوفې بازار ته چې کله مونږ ورسېدو، نو هغلته مونږ قافله ودروله دې دپاره چې یاره د حج څه سامان دی مونږ هغه ځان له راواخلو، احرام راواخلو یا دغه شان هلته چې نور زمونږ څه ضروریات یې هغه دې ځای نه برابر کړو، ځان سره یوسو. د کوفې په بازار کې لږه لاره وه، مونږ سورلی ودروله او زه روان شوم. څه وینمه چې په لاره یو ځای کې ډیران پروت دی، ګن چا راجمع کړی دی او پروت دی، او یو مردار څاروي چا راوړی چېرته کور کې ورکره مردار شوي دی او هغې د هغې د پاسه غورځولی دی. یو زنانه را روانه د هغې طرف ته، چاړه ورسره لاس کې ده او یو لوښې ورسره دی، او د هغه څاروي د هغه مردار څاروي نه غوښه را کټ کوي او په هغه لوښي کې اچي. ربیع ابن سلیمان رحمه الله فرمایي، وی ما وی چې یاره دا به چېرته څوک قصابي، د قصاب ښځه به چېرته، او دا به دا مرداره غوښه وړي او په خلکو به یې خرڅوي. نو زه ورته یو طرف ته ودرېدم، وی ما وی چې دا څه کوي. هغه زنانه څو ټوکړې غوښه را کټ کړه د مردار څاروي نه او په هغه لوښي کې واچوله او یو طرف ته روانه شوه. دی وی ما خپل د حج سامان غشتو په ځای زه دې پسې روان شوم چې دا د مرداره غوښه چېرته وړي. وی دا روانه وه، زه م ورپسې روان وم. وی څه ګورمه چې دا یو کوڅې ته ورسېده، په یو دروازه باندې ورننوځي او په هغه دروازه کې یو 3-4 ماشومانې جینکې ولاړې دي، او هغه ماشومانو جینکو په مخ باندې دا آثار ښکاري چې یاره د مور د راتلو سره هغې ډېرې زیاتې خوشحاله شوې، د دغه زنانه د راتلو سره هغې ډېرې زیاتې خوشحاله شوې، او د څه په تمه وې هغه تمې پوره کېږي، داسې خوشحالي د هغې د مخ نه ظاهرېده. وایي ما دا کور نه لږ لرې ودرېدم، خو ما په د هغه ور په هغه سرو کې کتل چې یاره دا ښځه په دې غوښه باندې څه کوي. وایي دا غوښه یې راواغېسته او په نغري باندې یې کېښوسته، اور یې ورپسې بل کو، دا غوښه یې وخوټ کوله، چې غوښه وخوټ کېده راویچوله او ماشومان یې ورته راتو شوې او خوشحاله شوي چې یاره مونږ خوراک کوو. وایي زه پوه شومه چې دا ښځه ضرورتمنده ده، دا ښځه غریبه ده، او دا ماشومان یې جینکې ور په غاړه دي او دا ضرورتمند دي، د خوراک څه ورته نه میلاوېدل، نو دی دا د مردارې غوښه راوړه او دا خوري. وایي زما اړه صبر ونه که او د ور خوا ته ورغلم او آواز مې پې وکړه چې ای ښځې دا ته څه کې ودرېږه، لاس دې ودروه. نو هغې ما پسې شاته وکتل، وایي ما ته یې وی چې ته څوک یې؟ وایي ما ورته وی چې زه یو مسافر یم او زه حج له روان یم، خو په لاره مې ته ولیدې نو ستا دا کار مې خوښ نه شو، ته په دې بچو باندې د مردار څاروي غوښه خورې. وایي هغې راته وی چې زه لاړ شه او زمونږ نه څه غواړې؟ مونږ غریبانان خلک یو 4 ورځې شوې، ما او زما دې بچو خوراک نه دی کړی، مونږ ته څه خوراک میلو نه شو. نو مونږ دا فیصله وکړه چې یاره مونږ ضرورتمند یو او د ضرورت په بنا باندې مونږ دپاره جایز دي که مونږ چېرته د مردارې غوښه وخورو. نو ما دا راوړه او دې بچو ته مې کېښوسته، زه ته مسافر خپله لار دې واخله، ما نه څه غواړې؟ وایي ما ورته وی چې دا ماشومانې جینکې چې دي د دې پلار نشته. وایي راته وی چې د دې پلار ډېر شریف انسان و، ډېر غریب انسان و، هغه وفات شو، دا بچی ما ته پاتې شوي دي، زه چاته لاس نه نیسم، د چا نه سوال نه کوم، خو 4 ورځې شوې چې زما د بچو خوراک نو کړی، نو زه مجبوره شوم. وایي ما وی چې ما پورې لږ صبر وکړې او په دې خپلو بچو دې دا خوراک مه کوه، زه یو شیبه کې راځم. ربیع ابن سلیمان فرمایي زه واپس رالم خپلې قافلې خواله، او ما په خپله قافله کې زما ورور نور ملګري وو، زه هغې ته کېناستم چې یاره دغه شان یو غریبې کورنۍ خوا ته لاړم او یتیمانان دي، او زما خو زړه غواړي چې ما دا کم
600 اشرفې دا راغشتي دي او دې باندې زه حج کومه د چاندې جوړې شوي 600 اشرفې دا به زه هغه غریبانان له ورکم چې هغې په خپل ضرورت پوره کوي. ما ته رور وی چې ته حج له روانې او د حج دانه ثواب دی دانه ثواب دی دانه دی. وی ما ورته چې ما یو حج کړی دی ما چې کم فرض حج و زما غاړه آزاده شوې ده تاسو که را سره ملګرتیا کوئ او که نه کوئ خو زه ځم او دا هغه ضرورتمندو دا ضرورت پوره کوم. وی ما هغه پیسې واغشتې په هغې باندې مې سامان راوړل اوړه مې راوړل د خوراک د سبزۍ وغیره چې هغه موقع مناسبت سوه مې راوړل او باقي چې کومې پیسې را سره پاتې وي هغه ما هغه زنانه له ورکړې چې په دې بچو باندې د حلال خوراک وکړه. دی وی هغه زنانه ما ته دعا وکړه چې ربیع ابن سلیمان دا کوم حج له چې ته روانې دا حج د الله پاک قبول کا. وی ما دا دعا واورېده او زه کور ته واپس رالم. هړه مې لږ لږ خفه په دیو چې یاره خلک به هلته لګیا یي حج به کوي څوک به طواف کوي او څوک به عرفات میدان ته تلي او زه دا د کور ناست یم خو بیا اړه به مې په دې مطمئن که چې دغه غریبانانو د هغې ضرورت تا پوره که. وایي چې کله د حج د راتلونکو ورځې شروع شوې او د علاقې قافلې راتلې نو یو ورځ زه بهر ووتم د کلي قافلې له. وایي ما وی چې زه د هغې استقبال وکړم چې د حج نه راغلی دي که ما نه حج پاتې شو هغې خو به راته دعا وکړي. وایي چې وروتم او هغه قافله راله او هغه قافلې سره زه ملو شوم. وی ما ورته چې حج دې ستاسو قبول شي خو ما ته لږه دعا وکړې زه خو دا ځل د دې حج نه محرومه پاتې شوم. وی په هغه ډله کې یو ملګری راپاڅېد او ما ته وایي چې ربیع ابن سلیمان ولې ته چې مونږ سره په حج کې د عرفات په میدان کې شریک وي وی بل وی چې ولې ما په مینا کې هم لیدلی وي طواف کې مونږ او تاسو شریک نو. د هغې د پاسې یو درېمګړی راپاڅېد او هغه ډېره عجیبه خبره وکړه لاس کې ورسره یو تیلی وه ورته وی چې ربیع ابن سلیمان دا ته دروغ ولې وې بابي جبریل سره چې کله مونږه ولاړو دا تیلی تا ماله راکړه چې دا واله او دا تا سره امانت دی بیا به یې راکې دا خو تا ماله راکړې وه راشه دا تیلی دې واپس واله اوس لا دروغ هم وې او دغه څیزونو نه ځان هم ساتې. ربیع ابن سلیمان وی ما چې دا خبرې واورېدې وی ما وی چې معامله جدا ده بس وی ما د نور چا جواب نه کو. هغه تیلی مې لاس کې راواغشته واپس کور ته رالم. تیلی مې کېښوه ګوتې مې نه وروړې ځکه ما ته پته وه دا خو زما نه ده چېرته د بل چا به ما وی چې پردې حق دې زه کلاوم هم نه. وی ما دغه سوچ کو او کټ کې سملاستم او په دې کې زما سترګې ورلې او زه وده شوم خوب راله راغی. وی په خوب کې څه وینمه د دواړو کونو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او زما خواست ته راغی او ما سره کېناسته ما باندې سلام وکوي ما وله جواب ورکو ډېر خوشحاله شوم زه ورته کېناستم. نبی علیه السلام مبارک مسکی مسکی کېده او خاندلې راته یې وی چې ربیع د چا خبره به دروغ کې چا له به جواب ورکې بس دی اوس خو یقین وکړه چې دا حج تا کړی دی. وی ما ورته وی چې د دواړو کونو سرداره ما خو حج نه دی کړی. وی ما ته وی چې داسې مه وایه کله چې تا دغه پیسې را واغشتې او ته رالې او تا هغه غریبانان یتیمانان چې هغې ته تکلیف و خصوصا د خوراک او تا هغه پیسې هغې له ورکړې او د هغې ضرورت دې پوره که هغه ضرورتمندې ښځې تا ته یو دعا وکړه چې ربیع ابن سلیمان ستا دا روان حج دی الله پاک قبول کی. رب العالمین تا هغه دعا قبوله شوه. الله پاک یو فرشتې ته حکم وکړو هغه فرشتې د هغه فرشتې به دا کاري چې هر کال به ستا د طرف نه هغه حج کوي او ستا دپاره به دعاګانې کوي. په دغه حج کې هغه شریکه وه هغه فرشته او ستا په شکل باندې و ستا د قافلې چې کوم ملګري و هغې سره یو ځای د حج ټول احکامات پوره کړل. وی ما ورته چې د الله پیغمبره دا کومه ګوتې او تیلی چې ما ته ملو شوې ده نو دا د څه شي ده. وی ما ته وی چې تا کله هغه زنانه له 600 روپۍ د سپینو زرو ورکړې الله پاک ستا هغه 600 روپۍ په سرو زرو باندې قبولې کړې. ته وګوره تا ته چې کومه تیلی ملو شوې د هغې کې به 600 روپۍ وي خو د سرو زرو جوړې به د هغې قیمت بیا زیاتي. الله پاک تا سره یو قسم معامله وکړه او دا ډیره بهترینه معامله ده چې تا سره وشوه.
آغا عبادت الله پاک ستا قبول کو هغه ستا پیسې هم تا ته په سوچند واپس رو رسولې ستا هغه حج هم قبول کو آینده به ستا د طرف نه حج کی معاشره کې وګوره خیر دی که ضرورتمند وي نو نفلي حج نه قلار شه نفلي عمرې نه قلار شه او د ضرورتمندو ضرورت پوره کا خو د فرضي حج متعلق اټله فیصله دا ده که هر څومره ضروریات خو چې پتا باندې حج فرض دی ته به کوشش کې چې اول هغه حج پوره کې نو بیا که د چا ضروریات هغه ضروریات به پوره کې